که موږ خپل ملک ته وګورو روزګارونه متاثره شوي دي، کاروبارونه خراب دي، بېروزګاري سیوا شوې ده، معیشت چې کوم دی د هغې حالات ټیک نه دي. او بیا که موږ د خپلې صوبې ته وګورو نو په دې صوبه کې نن ترقیاتي عمل ولاړ دی، په دې صوبو کې نن په هسپتالونو کې مسلې دي، نن کالجونو او سکولونو کې د پیسو کمې دی، نن په یونیورسټو کې مشکلات دي، نن د دې صوبې وسایل یعنی د پښتنو وسایل چې په یو وخت کې د الله په کرم او ستاسو په دعا موږ ګټه راوړې وه او د هغې ګټې په نتیجه کې هغه 15 کاله ما د پښتونخوا خزانه چرې خالي کېدو ته نه پرېښې چې څومره به مې لګولې د هغې نه به مې سیوا راوړلې د پښتنو د خدمت لپاره. نن هغه صوبه نن هغه مالی بحران سره مخامخ او نن رنګ په رنګ سازشونه وشو او د ټولو نه لوی سازشونه د دې نقصان او تاوان بیا زما په خیال چې څومره پښتنو ته میلاو شوی دی بل چاته نه دی میلاو. دا چې کومې تجربې وشوې په پاکستان دا تجربه اول په پښتنو وشو. هغه وخت یو 2-3 جرنیلانو فیصله وکړه چې د خپل طبیعت یو لیډر به جوړوي او هغه لیډر له به بیا پارټي جوړوي او هغه پارټي به بیا مضبوطوي. زمونږ غوندې خلک به د خلکو په نظر کې غورځوي، زمونږ غوندې خلک او زمونږ غوندې پارټۍ چې د ولس نه راپورته شوي هغه به کمزوري کوي، هغه به بدناموي او دغه یو مخصوص سړی او دغه یو مخصوص پارټي به مضبوطوي. په دې سوچ او په دې نظر چې دغه سړی به ډېر قابل هم وي، ډېر به هوښیار هم وي، یو کامیاب حکمران به هم وي او ډېر به تابعدار هم او ډېر به ایماندار هم وي. دا څلور پنځه خوبۍ راته ما بیان کړي که نه چې تابعدار به هم وي، هوښیار به هم وي او ایماندار به هم وي، کامیاب به هم وي. نو هغې وی چې راځه داسې یو لیډر مخې ته راوست او د هغه لپاره که د بل حق وو نو خیر د بل حق دی وو خو چې داسې یو سړی مضبوط. نو نن زه تپوس کوم چې د چا دا تمه وه چې ایمانداره به نو د هغې نه دا تپوس کوم او چې چا د ایماندارۍ دعوې کولې د هغه نه هم دا تپوس کوم او چې چا وله د صادق او د امین سرټیفیکیټ ورکړی و د هغه لوی جج صاحب نه هم د سپریم کورټ تپوس کوم چې ایمانداره سړی خو سرکاري تحفې نه خرڅوي، ایمانداره سړی خو سرکاري ګډۍ نه خرڅوي، ایماندار سړی خو د پنجاب د یو زنانه په لاس باندې کمیشن نه الی، ایماندار سړی چې کوم دی هغه د ملک ریاض نه 19 کروڑ پونډونه خو نه الی، ایماندار سړی خو د خپل غرض او خپل مقصد دپاره د اربونو روپو ځمکې د چانه نه الی. د ایماندار سړي کور ته خو د حرامو نه راځي د حلالو راځي. ایماندار سړي سره د فراګوګي غوندې زنانه څه کار دی، ایماندار سړي سره د عثمان بزدار غوندې د سړي څه کار دی. او بیا چې وي ډېر هوښیار به وي او پویه به وي نو هوښیار خو ډېر دومره هوښیار و چې زما په خیال د بالول دا نه وه، دومره هوښیار و. دې ته تاسو وګورئ چې د دې سړي د غلطو په وجه او د ده د سازشونو په وجه د دې سړي په وجه چین په موږ بې اعتباره شو، د دې سړي په وجه سعودي عرب موږ نه رسته شو، د دې سړي په وجه بین الاقوامي دنیا په موږ اعتماد پرېښود، د دې سړي په وجه هغه خلک چې تاسو ما او د قام قرباني ورکړې وه او هغه خلک موږ د خپل وطن نه روک کړي وو، هغه خلک چې دلته کې زما او ستاسو په وطن اور لګولی و دې سړي کوشش وکړه چې هغه خلک هم واپس راولي او دلته آباد. زه ترې نن دا تپوس کول غواړم چې 9 کاله پښتونخوا صوبې کې تا حکومت وکړه نو څه ګناه کړې وه پښتنو چې کوم دهشتګرد د دې ځای نه تلي وو مجبوره شوي وو، څه ګناه موږ پښتنو کړې وه چې موږ پسې هغه خلک بیا واپس راوست او چې واپس مې راپسې راوستل نو د هغې نن څه نتیجه ده. روزانه ګورئ هره 2 ورځ یو واقعه کېږي، دا د دغې غلطو فیصلو په نتیجه کې د خپل سیاست او د خپل کرسۍ لپاره به قام په ازمایش کې نه اچې، د خپل ذات د ګټې لپاره به قام له تاوان نه ورکې. که چل نه درځي نو چل موږ نه زده کا. تا د خپل سیاست دپاره دهشتګردو سره لاس میلاو کړو، یو ځل د بیا کوشش وکړه چې دهشتګردي په دې صوبې مسلط کې او موږ به د هیڅ پروا ونه کړه، موږ دهشتګردو سره لاس میلاو نه کړ بلکې د هغې دهشتګردو سره هم د خپل قام دپاره او د امن دپاره مقابله وکړو، د هغې مخنیوی مو کړ. دغه فرق دی. نن زموږ ملک داسې حالت ته رسېدلی دی چې دا ملک واپس ځای له راځي نو دا به کم از کم 3-4 کاله 4-5 کاله کې په دې ملک هغه لوبې وشوې او هغه نقصان زموږ وشو چې تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی او تاسو سوچ هم نشئ. او بیا به آخر کې راشم تابعدار ته چې دا به تابعدار وي نو د هغې تابعدارۍ نتیجه هم تاسو ولیدله. دا خو زه د الله ډېر شکر ادا کوم، زما بعضې ملګري داسې دي دلته چې عزتداره خلک دي، پښتانه دي، الله به ترې رضا و. شکر دی چې دا رونو دا ملګري ته په وخت جدا شوي دي، دوی په هغه وخت پوه شوي خو ډېر بچي داسې وو چې هغه پوه نه شو، ډېر کشران داسې وو چې هغې غلطي وکړه او اخري انجام یې څه اخري انجام یې دا و چې د کم جرنیلانو په اوږه سور دی اقتدار ته راغلی او هغه جرنیلانو سره په جنګ شو او بیا د اقتدار خواهشو نو بیا یې څه وکړل، بیا د قام بچي استعمال کړل چې قام او فوج په خپل منځ کې په جنګ شي. قام او فوج د خپل منځ کې په جنګ شي
کله د جنگ هر څومره تاوان او نقصان کیږي خو چې ما ته واپس حکومت او اقتدار ملو شي. باجوا ډیر ښه سړی خو هغه پورې چې کله پورې د سره مرسته کوله چې په کوم ورځ باجوا د مرسته پرېښودله باجوا بیا میر جعفر هم شو میر صادق هم شو چې د دې سیاست ضرورت نو امریکای سازش وکړو خط راغی او د امریکای سازش وکړو چې بیا ورته د امریکای ضرورت پېښ شو بیا وې زه خو امریکای نیم لر کړی زه خو باجوا لر کړم. وجه دا ده چې د هغه دپاره د هغه د خپل ذات نه بل څه خبره شته نه هغه هر حد تکلیف او چې بیا ته دا وې قوم او فوج جنګ او د قوم بچو ته وې چې ورځې په فوج باندې نو الله دې ستا بچي م لري زه ستا د بچو م بد نه غواړم ما نه خپل بچي پیدا دي خو چې د قوم بچو ته وې چې فوج له په جنګ ورشه نو د ګولډ سمت په کور کې چې د خپل دوه زامن کې نورې دي هغه ولې اول نه راولې چې ورته چې ورځې پې او دې چې کم د بېلارې کړل په جنګ دې کړل نن تی منکر ولې نن تپوس ولې نه کې نن چې بیان ورکې نو ته وې چې نه دا خو ما نه دي ویلې ما نه دي کړې زه خو نیم خبر دا د دې خپله فیصله وه بالکل دا د دې خپله فیصله نه وه دا تا کړي دي د دې سزا دغه بچو ته نه ده پکار د دې سزا که پکار دی نو تا له سزا درکول پکار دي دې بچو له سزا ورکول نه دي پکار او دلته رنګ په رنګ تجربې به په موږ باندې کېږي 9 کاله په دې منصوبه ووالو چې تبدیلي ده او بدلون دی او نوی پاکستان دی او 1 کروڑ نوکرې دي او 50 لکه کورونه دي اوس چې هغه شی ختم شو نو اوس یې راپسې بله ډرامه شروع کړه اوس یې راپسې وروره پرویز اټکو سپین دادا راوښکله او دغې نه زه تپوس کوم چې یا بېخوندو یعنی زمونږ خو د عمران سره اختلاف دی او اختلاف هم په ذات نه دی د اصولو په بنیاد چې څه بد یې موږ سره کړي دي د پښتنې خاورې سره کړي دي موږ سره کړي دي موږ خو سره په هغې اختلاف لرو زمونږ په حق کې ډاکه اچولې ده زمونږ ګټه په بیلات کې بدله کړې ده موږ سره په دغه اختلاف لرو د 2018 الیکشن فیصله په ووټ نه شوې د داندلۍ په بنیاد شوې ده موږ خو سره په دغه وجه اختلاف لرو خو د دې دواړو نه تپوس کوم چې تاسو سره څه بد تاسو سره څه بد کړي دي 3 کسان د وزیر اعلی د جوړ کړو څوک جوړ کړو 3 یو بوزدارو هغې نه مخکې پرویز خټکو او بیا زمونږ سپین دادا منې که نه منې دا اسې خلک نه وي چې د میخې یار سنډای وګورئ ورته زه په لویې کې نه یم الله دې په لویې کې نه راولي توبه خدای توبه توبه خدای توبه خو حکومت ختمېدو نه پس بلا حربې زما خلاف هم استعمال شي زما د ګیرولو کوشش شوی دی زما د بدنامولو کوشش شوی دی زما خلاف ادارې استعمال شوي دي د دې دپاره چې زم داسې حرکت وکړم خدای مکړي لکه چې سپین دادا او پرویز خټک وکړم خو دکه خو فرق یې که نه دکه خو فرق یې ځکه چې زما پرورش پښتنې کړی او الحمدلله زه د غیرتي خلکو په ډله کې ولاړ زه په نیشنل پارټۍ کې ولاړ دې کې زما کمال نو کمال ستاسو دا زما همت نو همت ستاسو زما خپل ځکه نه خویده چې زه پوه یم چې په ما پسې شاته ولاړ دي څوک دا دواړه غریبانان یو نوټس ورپسې راغی هغوی ته پته ده چې وروستو خیر خیریت نو ځکه موږ وایو چې د عمران خان هم احتساب پکار دی خو دا خبره نه منو وروره چې کم سړی به پریس کانفرنس کوي هغه به ډرای کلینچ کېږي نه 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 دا نه منو د 15 کالو ټیک حساب کتاب به د پرویز خټک سره هم پکار دی د 4 کالو مکمل حساب کتاب د سپین دادا سره هم پکار دی د هر مشیر د هر ممبر د هر وزیر سره حساب کتاب پکار دی دا څه خبره شوه چې بس یو پریس کانفرنس وکړه نو ټولې ګناهونه معاف نه دا که د عمران مال دی خوړلی وي نو خیر دی دا د عمران مال نه دی والی دا د قام مال والی دا ظلم قوم سره شوی دی دا منصوبې چې تاسو ورته خوشحالېږئ دا په نغدو نه دي جوړې دا یې دله په قرضو جوړې کړي دي دا سړکونه 100 اربه قرضه ورسېده زمونږ 1000 اربو روپو ته د پښتونخوا مخکې چې به تاسو د ځمکې انتقال کو څومره ټیکس به م ورکو اوس څومره ورکوئ دا د 4 نه 21 ته ولې تللی د دغې قرضو په وجه سړی منصوبې جوړوي خو په خپلو وسایلو باندې ما خو د ټول مردان نه سړک را چاپېره کړی دی بیا د مردان نه واله کاټلم میا خان څنګه و سالارزو بونیر پورې رسېدلی ما بیا رستم ته وراوړېدلي وو بونیر ته وراوړېدلي وو رستم ته هم 2 سړکونه په دې ډکوله روډې دي خو شکر الحمدلله یو مې هم په قرضو نه جوړ کړی د پښتونخوا په خپلو وسایلو مې جوړ کړی دی نو د دې حساب کتاب پکار دی او بیا به درته د ووایم وخت د ماښام دی او زما دا خبره یاد ساتئ زه نن د خپل ذات دپاره تاسو له نیم راغلی زه نن د خپل قام دپاره تاسو زه د خپل ذات دپاره د یو ایم پي اے او د ایم این اے دپاره ووټ نه غواړم یو ایم این اے یو ایم پي اے دی یا کامیاب شي یا د ناکامه شي هېڅ فرق نه کوي زه دې له نیم راغلی چې ما له ایم این اے او ایم پي اے کامیاب کړې زه ډېره راغلم چې ما له پښتانه یو کړې ځکه چې د پښتنو د یووالي نه بغیر زه دا میدان نشم ګټلی چې پښتانه یو کړل او پښتانه بیداره شو انشاءالله بیا به دا ټول معاملات په خپله ځای ته رسي دا ټولې خبرې بیا په خپله ځای ته